اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ کتونکو مینوالو د پروګرام ډسټریکټ ډایری سره زه هم ستاسو ورور ستاسو کوربه عمران دریاب مینوالو د ملکن تحصیل درګۍ کې موجود یو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ټوله دنیا کې چې کله د رمضان مقدسه میاشت راشي نو هغه که اسلامي ملکونه وي او که غیر اسلامي ملکونه وي د مسلمانانو لپاره د خصوصي پیکیج اعلان وکړي ګراني چې دی هغه کنټرول کړی شي او مسلمانانو ته په کم نرخ باندې د استعمال شیان میلاویږي خو د بده مرغه کله چې زموږ په خوږ وطن پاکستان کې کله د مقدسه میاشت راشي یعنی د روژې د میاشت راشي نو دلته کې ګراني چې دا هغه عام شي په ګرانۍ کې اضافه وشي د هغې سره سره به د پروګرام په دویمه برخه کې د روژې په فضایلو باندې خبرې اترې کوو او دا به معلومه و چې د روژه الله پاک د مسلمانانو لپاره په څه مقصد را لېږلي ده په دې اړه به د خلکو سره خبرې اترې کوو او کوم چې د سیمې ستر عالمان دي د هغوی خواله به ځو د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو او د روژې چې کوم فضایل دي نو د هغې نه به ځان خبروو مینهوالو خپل پروګرام مخ په وړاندې بیایو هېڅ چېرته مه ځئ موږ سره اوسئ جی قدرمندو کتونکو د پروګرام په دې برخه کې به مونږ د درګۍ د خلکو سره خبرې اترې کوو او د هغوی نه به دا معلوموو چې مونږ له په روژه کې څومره عبادات کول پکار دي د هغې سره سره کوم چې خلک جنګ جګړې کوي په وړو وړو خبرو د هغې نه څومره پرهیز کول پکار دي مونږ له په روژه کې څومره خپل حق ادا کول پکار دي زموږ څومره فرض دی نو کتونکو مینهوالو د خلکو سره خبرې اترې کوو هېڅ چېرته مه ځئ مونږ سره اوسئ روژه کې چې کم دی د جنګ جګړو نه پرهیز کول پکار دی او چې څومره برداشت انسان نه کیدی شي په کې برداشت کول پکار دی بل دا ډېر د رحمتونو برکتونو میاشت په دې کې تراویح ختمونه کم دي دا وشي د پابندۍ سره او بل د فضول خبرو نه د فضول ګرځېدو نه پکې پرهیز کول پکار دی او چې څومره کېږي چې موږ نو سړی ته د پنځلو مو کې نو هغه دا چې د هغې بدله کې توجه کې زما روژه ده او پرې که تو د برداشت وکړي نو الله تعالی به د هغې بدله کې تعالی اجر او ثواب درکړي جنګ جګړې نه پکار موږ سم کار پکار دي چې کوم دی په دې ګناهګاري او تراویح کوئ لمونځونه کوئ ښه کارونه کوئ بد کار مه کوئ روژه چې کوم دی دا په ټول کال کې زموږ دپاره الله تبارک وتعالی طرف نه یو تحفه راځي دا یوه میاشت د برکت نه په دې کې پکار چې موږ د باقي اکټیویټیز نه علاوه هم په دیني کم زموږ طرف د هغې ته رجحان وکړو او تراویح اهتمام وکړو په دې کې دا باقي کم جنګ جګړې دي او دا شیزونه نه دي کول پکار په دې کې لکه شیطانان هم لکه تړلې شوي نو دا مونږ ته یو دا میسج هم راغلی چې لکه د هر ګناه نه شاته چې کوم دی شیطان نه وي چې په روژو کې هم ځینې خلک چې کوم دي هغوی د ګناهونو طرف ته مایل وي نو دا پکار چې موږ دې نه پرهیز وکړو او الله تبارک وتعالی طرف ته رجحان وکړو که په روژه کې چې کوم دی موږ له پکار دي خپل ځان سره سره د خپلو چارپیچل کې کوم غریبانان دي او کم مسکینان د هغوی هم مدد وکړي شي او که په هر طریقه باندې افطارۍ په صورت کې یا په نور داسې مالي طریقه باندې چې هغه هم وکړی شي دا یو ښه خبره روژه یو داسې عمل دی چې په دې باندې یقینا د انسان باطني صفایي کېږي اندروني صفایي پې کېږي روحاني طور دی چې کوم دی نو د نفس ته یو سکون میلاویږي بل دا چې څومره پورې طبي طور تاسو معلومات وکړل او څومره طبي طور تاسو په دې سټډي وکړئ نو یقینا چې زموږ چې څومره یعنی طبي طور هم دا ویل کېږي چې دا یو روحاني دا یو جسماني صفایي دی سره راځي انټرنلی د ده چې کوم یعنی جسم دی هغې ته یو تقویت میلاویږي نو یقینا زموږ په دواړه روح باندې کو نظر واچو په اسلامي عقل او دا شانتې ساینسي تجزیو سره په دواړو په بنیاد باندې روژه یو داسې عمل دی چې فایدهمند دی باقي زموږ ډېر حضرات داسې وي چې ماه رمضان راشي نو په هغې کې یو بدنظمي د خلکو په منځ کې راشي او زیات تر دا ویل کېږي چې دا یو ذهني بوج دی ذهني کوفت دی خو زه یم چې داسې نه ده
کو تاسو ایز هول وګورئ نو چې کله رمضان میاشت راشي نو یو فضا داسې الحمدلله خوره شي چې یو اسلامي رجحان په خلکو کې دیني طور را پیدا شي او زموږ دین خو ټول چې کوم دی هغه سکون دی نو که زه هم څوک په اسلامیکل بیس باندې لاړل او هغه چې کوم دی نو نظریاتي طور خپل ټول سوچ په رمضان کې دینی کو نو یقینا چې نه به دا جنگ جګړې نه به دا بدنظمي نه به بې اتفاقي او زمونږ شریعت خو موږ ته د اخوت او د بایچارې او د امن او د دغې درس راکوي روژه چې د برکتونو میاشت ده په دې کې موږ له پکار دي چې صبر تحمل نه کار والو جنگ جګړې پکې نه کوو د خوښه ګاونډیانو خیال وساتو د بېوسه خلکو سره لاس امداد وکړو دا د روژې میاشت ده دا ډېر د خیر او برکتونو میاشت ده موږ تاسو له پکار دي چې په دې کې موږ تاسو عبادت وکړو او داسې اعمال وکړو چې الله پاک رب العزت خوشحاله شي که نه د خلکو سره غمخوارۍ میاشت ده موږ تاسو خلکو سره خیر او ښېګړه وکړو او دغه شان دا زموږ ستاسو د عبادت میاشت موږ تاسو کې عبادت تلاوت ذکر او اعمال دې لپاره موږ تاسو توجه ورکړو او د خلکو سره ښېګړه وکړو بس